الله د پیغمبر یو سخاوت درته وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله حج وکړو الله پیغمبر سلو خان ذبح کړي دي. ډیرو خلکو صدقې وکړي تر د قیامت سبا پورې به داسې سخیره پیدا نه کوي چې په یو میدان سلو خان دی په یو ځل ذبح کړي او د هغې دا غوښې دا امت له ورکړي چې دا وخورئ او په خلکو باندې تقسیم کړي. داسې سخي خلکو د دې سلو اوښانو عمره قیمت صدقه کړی دی. د دې سلو اوښانو عمره دیګونه او نقد پیسې او داسې خلکو له سامانونه ورکړي دي خو په یو میدان سل اوښان را جمع کول او دا ذبح کول دا ډېر ګران کار دی. بیا هغه زمانې سل اوښان په یو میدان اوس زمانې نه اوس خو سل اوښان پیدا کول داسې لویې سټې اوسېږي 200 نه چې 2000 اوښان به دله را پیدا کړي. د رسول الله مبارک په زمانه کې اوښان سل را پیدا کول دا ګرانه خبره وه. الله پیغمبر دونه صدقه کړې دونه لویه صدقه یې کړې ده چې دا سل اوښان په مدینه کې رسول الله مبارک ته نه پیدا کېدل نو یمن ته یې پسې حضرت علي صاحب لېږلی ورشه والته نه دونه اوښان راوله. نو الله پیغمبر لا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د باقی اوښان د یمن نه راوستل او الله پیغمبر ذبح کړل. نو فرمای انا اجود بنی آدم زه په ټولو بني آدمو کې ټولو نه زیات سخی یم و اجودهم من بعد رجل او زمانه پس سخی سړی څوک دی وی عالم دی. اوس به تاسو له خندا درځي چې عالم مونږ چېرته ونه لید. نو فرمای سبا دله دعوت کوم ښه و اجود من بعد رجل علم علما چې دی په علم پوه شي فنشره یعنی د علم زده کې او دا خلکو ته ښایي. نو دا څونه لوی سخاوت د رسول الله مبارک وای. دا څونه لوی سخاوت د خلکو له څونه لویه سرمایه ورکوي. ځکه وروسته بیا ورپسې متصل حدیث ذکر کوي چې دوه کسان دي هغوی دنیا کې ګرځي دواړه مړیږي نه یو علم پسې ګرځي بل مال پسې ګرځي. نو دا علم یې د مال سره یو ځای کړی دی. بیا رسول الله مبارک فرمای علی رضی الله تعالی عنہ و رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فان المال يفنى عن قريب وان العلم يبقى لا يزال. و موږ د الله په تقسیم راضی یو خو موږ له علم راکو د خلکو له مال ور کړی دی. فرمای وان المال يفنى عن قريب مال خو به ختم شي وان العلم يبقى لا يزال علم به همیشه پاتې کیږي. نو دا علم د مال سره یو ځای کړی دی. دا دوه دولت دی الله رب العزت چاله ورکي. بیا رسول الله مبارک له هغه حدیث ذکر شو یو کس رااله الله پیغمبره دا حدیث دلته نو دا بل ذکر دی وی دا الله پیغمبر ز پیسې ګټم دا مې ورور دې پته خرج کوم دې پیسې نه ګټي نو د علم حاصله نو ز پیسې ګټم د علم حاصله دواړه لګاري دولت حاصله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې د دولت غوړه دی ښا ته په د خرج کو الله تعالی درک.